دا څوک به ذمہوار دی پورې راشه ورته دا خاصه تا خبره په دفتر کې یو درې کسان دي چې دا د هغوی د لاسه کېږي یو ویډیو صاحب دی یو ورسره سلیم دی او یو ورسره امتیاز صاحب دی د دوی د لاسه زموږ دا نصرالدی همیشه دپاره د حکومت یو لوډ شیډینګ دی دوی په موږ باندې بل لوډ شیډینګ راوستی دی د خدای دپاره شی زموږ دا مسلې د 3 ورځو پورې حل کړي که حل کم نه کړې ستاسو به ګریوان یو زموږ به بیا لاس دی ځکه چې موږ خو تاسو دې حد ته راورسولو چې په اور باندې مو سوځولو د اور د سوځولو کار را سره کوئ دا نن چې موږ راغلو دا د یو جرګې په طور باندې موږ راغلو تاسو باندې جرګه کوو چې زموږ دا جرګه د خدای د رضا دپاره ومنئ چې دا خپلې رویې ختمې کړئ دا کومې لوبې چې تاسو په تنګي کې شروع کړي دا ختمې کړئ چې یو ځای کې 6 ګنټې بل ځای کې 12 ګنټې او بیا په هغې کې هلته موږ ته اډه وغورځئ د اډې د غورځولو پکې بیا څه پوزیشن دی د خدای د رضا دپاره چې دا خپله معامله ټیک کړئ او که نه ټیک کړی موږ درته بیا هم سوال کوو بیا هم سوال کوو چې دا 3 ورځو پورې تاسو له موږ مهلت درکوو چې 3 ورځو کې دننه دا بجلی یو شان کې چې څنګه د برازو ده دقسې دا د نصرزو کې او که نه کوئ موږ به بیا چې څه د موږ خوښې تاسو سره بیا کوو بلکل شیډینګ شروع دی چې هغې سره د هرې طبقې خلک متاثره شوي دي که هغه ټیلران دي که هغه دکانداران دي که په کور کې ناس بیماران دي او که دغسې د سټوډنټانو پیپرې هم شروع دي دا ټوله مسله د دې علاقې غریبانانو محنتکشو دکاندارانو او غریب ولس ته ده مالدار خو به ځان له سپلټې ولګوي یو پي ایس به ولګوي خو زه دا توانم نه لرم چې زه به یو بلب ځان ته ولګوم زه به یو د ډنډې پکې ځان ته والم نن خو د بګوزي قیمت هم که تاسو وګورئ نو د غریب د وس نه بار شوی دی زه د یو بګوزي وس هم نه لرم خو که دې خوا د بجلۍ بیلونو ته وګورم 10,000 او 20,000 بیلونه راځي بل طرف ته د 400 دپاره رینجرز راغواړي او زما د کورونو بېعزتۍ به پې کوي زما د غریب ولس بېعزتۍ به پې کوي خو زه هغې دې خلکو ته ویم چې دا د که کونډه کلچر ختمې زه به دنه مخکې زه یې درته په ګوته کوم ستا ایجنسۍ نشته ستا ادارې نشته چې دوی ته کونډه کلچر نه دی معلوم که راځې نو زما د غریب په کور به راځې د هغه ماشوم به ګرفتارې د هغه بېعزتي به کوې دا ظلم زه په دې علاقه نه برداشت کولی شم نه دې ته زه خلک پرېږدم چې د غریب سړي د کور بېعزتي به کوي زه د انتظامیې ته هم ویم چې ګوره خپله رویه ټیک که که د غریب سړي په کور رالی او د هغه بېعزتي وشوه اول هغې خلکو له لاړ شه چې غټې غټې کونډې یې اچولې دي او اډې یې دې ځای نه هلته اړولې دي ته د هغوی نه تپوس نه کوې خو چې زما د غریبې طبقې د مزدور طبقې خلک دي د هغوی بېعزتۍ کوې د هغوی نه ماشومان ګرفتارې دا کوم انصاف دی زه به ستا دا مسله راوچتوم او دا به زه سپریم کورټ ته د نثار ثاقب صاحب په نوټس کې راولم نور دا ظلم موږ نه شو برداشت وروڼو موږ چا سره ذاتیات نشته نه ذاتي دشمنۍ شته زموږ چا سره موږ دې وابدې اهلکارو ته دا زموږ مشران دي د یو جرګې په شکل کې راغلي وو جرګه م راوړې ده خبرې اترې به کوو په میز باندې چې د دې علاقې نه دا ناروا لوډ شیډینګ ختم که دا غریبانان دي دا ظلم دوی نشي برداشت کولی تاسو په دې علاقه باندې خصوصي رحم وکړئ زه دا وایم چې مونږ د دې خپل مشرانو نه دغه تپوس وکړو چېرې تنګي ولې یو فیډر کوي ولې نه پکار دا ده چې د تنګي دې یو فیډر جوړ کړی شي چې کوم ځای کې غلاګانې کېږي هغه یې د دې نه بیل کړی شي چې کوم ځای کې غلاګانې نه کېږي او 100% خلک بیلونه ورکوي هغه دې یو فیډر جوړ کړی شي چېرې مونږ له خپل حق راکې که مونږ ته خپل حق نه میلاویږي نو بیا به دا خلک مونږ په هیڅ شان باندې نشو کنټرول کولی اوس خو په شرافت سره راغلي دي او دلته خپل حق غواړي بیلونه هر یو کس په زرګونو روپۍ جمع کوي خو په کار دا ده چې د هغې مطابق د بیا هغوی ته بجلي میلو شي
دوه فیډرې د نصرزو او د برزو دي. په برزو باندې یو شان لوډ شیډینګ کیږي، په نصرزو باندې بل شان لوډ شیډینګ کیږي. خو ګورې زمونږ مطالبه دا ده چې د نصرزو لوډ شیډینګ دې کم کړي شي، دا نه چې د برزو هغه دې زیات کړي شي او دواړه دې یو شان کړي شي. دا دې نوټ کړي شي چې یاره موږ بار بار دا خبره کوو چې د تنګي خلک دی یو بل سره اچولی کېږي نه، یو بل سره دی په جګړه کولی کېږي نه، کینې د دې نتایج به ډېر زیات غلط روزي. اډې به درته نه غورځو، دغه سره زه د هغې ته زه دغه کوم چې اډې به نه غورځو. باقي لوډ شیډینګ موږ به چټۍ درکړو، پکې به ولیکو چې د دې دا لوډ شیډینګ یو شان کې که نه یو ټایم والا ورکوي. موږ مخکې هم لیکلي دا پیل زموږ تاسو وګورئ ډک دی او باقي خپله به پسې مخکې دغه وکړئ چې کوم لوډ شیډینګ خو د بره نه کېږي. لوډ شیډینګ خو موږ نه 10 منټه نه زیاتولی شو نه یې کمولی شو.